علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو په میوالې کې چې کوم پلار خپله لور بې دردۍ سره قتل کړې وه عزتمنو د هغه په جیل کې انټرویو راغله او ویې ویله چې زه به بل واده کوم چې د جیل نه وځم د دې ښځې د لاسه زه په شرمونو باندې وشرمېدلم راځئ مینوال دا اخر ولې داسې خبرې وکړې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ او کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمن تاسو ته یاد وي چې په میاوالي کې چې کوم یو پلار ظالم خپله د 7 ورځو لور د دغې دپاره قتل کړې وه چې لور مې ولې پیدا شوله مینوال 15 ډزې ایښتې وه د هغې نه بعد بیا د ښځې چیغه شوه او ویې ویلې چې راشئ خاوند مې لور بې دردۍ سره قتل کړه مینوال د دې ښځې چې کله دغه چیغه شروع کړې د کلو خلک راغلل او شاهزیب خلک یې ونیولو ویې وښولو ویې ټکولو هغې نه بعد عزتمنو بیا شاهزیب د تېښتې لار اختیار کړه وتښتېدلو پولیسو ته پته ولګېده نو پولیسو په 24 ګنټو کې دننه شاهزیب ګرفتار کړلو او ویې وښولو او ویې ټکولو او ټول عمر قیدي یې کړو بیا ورپسې خلکو عزتمن قسمه ویډیوګانې ساده کړه او ویې ویلې چې د یعنې په جیل کې ځان په خپله باندې ووژلو خو مینوال اوس شاهزیب په جیل کې ویلې چې زه چې کله درشم او خلاص شم او کله مې منظوري وشي نو بیا غواړم چې زه بل واده وکړم دې ښځې ته زما نور ټیم نه تېرېږي دې ښځو زه په شرمونو باندې یعنې وشرمولم د دغې دپاره عزتمنو چې د ظالم چې دی نو په خپلې لور باندې ډزې وکړلې او هره یوه مور نه غواړي چې زما په بچو سره ظلم زیاتی وشي موږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي